د دغه میاشتې نوم دی شهر الصبر. مونږ او تاسو په دغه میاشت کې ګوري په یو چوک کې چې دی جګړه ده او اوازونه او ګالم ګلوچ او کنځلي دي، او په بل کور کې چې رمضان کریم ته افطار ټیم وي او یو لانجه او غوبل به شروع وي، او په اجرو کې او په بیټکو کې او بیا ور سره دا ټکی مې یو ځای کې چې زما رمضان کریم دی، زما باندې روژه مې چې دی نو سر ته ختلې ده او رمضان کریم دی. ته څه خدای پاک جل جلاله په ذات باندې احسانات اړې، تا کومه داسې غټه توره کړې ده رمضان کریم یو روژه نیولې ده داسې توره، لہذا دې ته شهر الصبر وایي. صبر خدای خاطر وکړئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حدیث کې فرمایي چې په رمضان کریم مبارک کې چې څوک ورته ګډې وډې ووایي او ته په هغې باندې په زړه کې بد ومنې او ته ښه جواب هم ورکولی شي، جواب مه ورکوه، داسې ورته ووایه چې زما روژه ده. د دا مقصد دی چې زه ستا په دې خبرو باندې دا زه اګنور کومه، ستا خبرو له زه هېڅ توجه نور کومه، ستا خبرو له زه هېڅ حیثیت نور کومه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په حدیث کې موږ ته طریقه دا ښودلې چې څوک د ډېر هم خفه کا تو ورته ووایه چې زما روژه ده، رمضان کریم دی بس، او ماته دینی تعلیمات دا دي چې دا د صبر میاشت ده. او موږ او تاسو اکثر یو چې ماله په غلطه خبره باندې غصه راځي، خلکو له غصه ورځي په غلطه خبره، په سمه خبره خوشاله غصه نه ورځي، خلکو له ورځي په غلطه خبره باندې. نو ته چې غلطه خبره واوري او د صبر مظاهره وکړي، بیا ستا دپاره قرآن اعلان دا دی چې انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله تعالی فرمایي د هر شي ثواب به ته معلوم کړي او تا ته به معلومي، او چې صبر د چاته وکړه هغې ثواب زه دومره ورکومه چې د هغې ثواب ته نشي معلومولی چې دا څومره ثواب. لږ غوندې په ځان کې استطاعت او طاقت پیدا کړئ. خیر د یو مشر سړی یو خبره ورته وکړه، بعضې وخت د کشر سړي یو غلطي هغه برداشت کوه او اګنور کوه او داسې وایه چې دا شهر الصبر ده. نو موږ له اول لا دا تیاری پکار دی چې زه به کله کله سخت وږی یمه، زه به کله کله سخت تږی یمه، کله کله به داسې څه خبره م راځي چې په هغې باندې به زما په طبیعت باندې به څه لګي، لږه سخت او ګرانه به لګي. زما دا خبره یاد ساته چې اول نه ستا تیاری رمضان کریم ته که داسې څه ناخوشګوار څه خبره راشي نو انشاءالله زما جواب به دغه انسان ته دی چې زما روژه ده. تاسو وګورئ ډېره ښایسته به دا رمضان کریم دا روژه به تیرېږي. بل نوم د دغې میاشتې دی شهر الطاعه. تاسو به تیاری څنګه کوئ؟ طاعت ویل کېږي فرمان بردارۍ ته. تاسو به ځوانانو خصوصا تاسو ته یا بوډاګان صاحبان موږ نه اوس هم تکړه وي، مشران خلک وي، خو بیا هم به تقاضی بشر انسان ضعیف وي. پکار ده چې موږ او تاسو اول نه تیاری وکړو چې په دغې رمضان کریم کې به چې څومره مانه کېدی شي زه به د رب متعال اطاعت او فرمان برداري کوم انشاءالله تعالی. زه به دومره نفلونه کوم، زه به دومره ختمونه کوم، زه به دومره پیسې خلکو له ورکوم، زه به دومره ښېګړه خلکو سره کړم، زه به دا کوم او زه به دا کوم، زه به دومره درود پاک وایم، زه به دومره ذکر و اذکار کوم، زه به دومره قرآن کریم ختمونه کوم، ځکه دا صبر طاعت ته